ملګرو زمونږ په دې علماء دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله. یو ډیر لوی بزرګ او تکړه عالم تیر شوی دی. هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر زیات محبت کولو، تر دې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د علاقې یعنی د مدینه منورې سیزونو سره بم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عشق د وجه هغه ته محبت. ډیر واقعات دغه مشهور دي، یو مختصره شان واقعه درته بیانوم. رشید احمد گنگوهی رحمه الله یو ځل په کلاس کې طالبانو ته ناست دي سبق ورته ښیي. په دې کې د مدینه منورې نه یو سړی راغی او رشید احمد گنگوهی رحمه الله ته د مدینه منورې یو کپړه راوړه. کپړې ورته راوړه او ورته وی چې حضرت صاحب دا مدینه منورې نه مې تاسو ته راوړه. نو کله چې رشید احمد گنگوهی رحمه الله دغه کپړه اولید نو وای غستته او ډیر په ادب سره خپل کا او بیا په خپل سر باندې کې خو د طالبانو ته سبق شروع. نو شاګردان ورته وی چې استاد دا خو د مدینه منورې نه راغله، د خدا خو په مدینه منوره کې نه د جوړه شوی، دا خو د مدینه منورې نه بهر چې کوم ملکونه دي نو الته کې کپنیان دي، هغه دا کپړه جوړه کی او بیا مدینه منورې ته وروړي او په خلکو باندې خرڅي. نو رشید احمد گنگوهی رحمه الله ورته ډیر عجیب جواب ورکړ. د عشق او محبت د انتها ته وګوري. رشید احمد گنگوهی رحمه الله ورته فرمایي چې دا خو ماتم پته ده چې دا په مدینه منوره کې نه ده جوړه شوې، د بهر ملک جوړه شوې کپړه ده او بیا مدینه منورې ته راغلې ده. خدا زی چې دومره احترام کوم او په خپل سر باندې مې کېښوده، نو د هغې وجه دا ده چې په دې زما د جانان د کلي هوا لګېدلې، اگر چې کپړه د بل ملک ته خو چې مدینه منورې ته راغه او د مدینه منورې هوا پې ولګېده، د هغه هوا لګېدو په وجه باندې د دې کپړې زه دومره قدر کوم. محترمو، دې ته د عشق انتها ویل